د تا مزمت سره ای وزیر اعظم، د تا مزمت سره ای حاکم وقت، کیدای شي تا ته فایده میلاو شي، خو لیکن هغه مور ته زړه نه د وړه زوی مینه کې وینې څکېږي، هغه دپاره څه فایده دی؟ آیا حکومت زموږ وینه اسانه نه وي شوي؟ آیا چې کومو سیاسي کوم کسان راپڅېدلي دي، آیا عمران خان کورسۍ خطرې کې نه وي شوي چې هغه دپاره دا دمکه شوي وي؟ د شیعه وینه په کارېدلو ارزانه نه شي. که چېرې هغه کسان چې هغه د علي مینه لري، زبان باندې د الله ذکر دی، هغو ته تکفیریانو نسبت ورکولی شي، دا ډېر د ناانصافي خبره دی. دنیا امن د پاکستان امنه مختلف دی. یک یو سوال چې قرآن هم دغه سوال کړی دی، بأي ذنب قتلت. جعفر صادق علیه السلام یې چې کله کوم قوم څه خوبیولی شي، کله هغه کې د شهید وینه تاله شي. الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحیم بأي ذنب قتلت. زه ځان طرفه جامع روحانیت خیبر پختونخوا قوم المقدس ایران جمهوری اسلامی خپل قوم طرفه هغو کسانو ته چې هغو واقعا زړونه زخمي دي، چاته د زوی جنازه راغلی دی، چاته د ورور جنازه راغلی دی، مور انتظار کې وه تصویب به جنازه نه به ویلاړ دی، هغه جامع المنځه ورته اواز کېږي د تا زوی جنازه راغلله. خو ټولو کسانو ته ځان طرفه خپل قوم طرفه تسلیت و تبریک عرض کوم. زه صرف یک یو سوال چې قرآن هم دغه سوال کړی دی، بأي ذنب قتلت، صرف دغه سوال کوم حکومت وقت نه او بیا هغه عوام نه چې هغه د مظلوم او د غریب وینې تالیدو باندې سکوت یې کړی دی. که چېرې مو سترګې وغړو، فیصله د قرآن دی، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. دا فیصله خو د قرآن دی. کوم کسان یو مؤمن قتل کی خو لیکن اراده یې وي څه قتل کی، د سنا څه غلطي کی، ولم یو کاس ولګي بل کاس، دغه کاس د قرآن فیصلې مطابق جهنمی دی. فیصلې د قرآن خپل ځای کې، خو لیکن سوال د مدارې دغه مظلومان چې راغلي وو، زبان باندې د الله نامه وه، زړه کې د علي مینه وه، ساری په سجدې وو، راغلي وو منځه دپاره، وخت غواړي چې فقط الله ته نزګیر شي. د جو مظلومانو ګناه څه وه؟ که چیرې ګناه د جو همدا وه چې د الله ذکر دپاره راغلي وو، خو لیکن د ما ټول مکاتب فکر مسلمانانو ورونو نه دغه التماس دی، دا ریکویسټ دی، دغه درخواست دی چې دغو کسانو باندې بیا د کفر فتوا ویلې لګېږي. که چیرې د خدای ذکر موجب کفر جوړیږي، د علي مینه موجب کفر جوړیږي، کعبې طرف ته ودرېدنه نمانځه کونه موجب کفر جوړیږي، نو زه به دا ویم چې هغه کسان چې مسجدونو ته ځي په کار دی، خو ټولو مې د کفر فتوا ولګېږي. بیا که چېرې هغه کسان چې هغه د علي مینه لري، زبان باندې د الله ذکر دی، هغو ته تکفیریانو نسبت ورکولی شي، دا ډېر د ناانصافي خبره دی. هغه کسان چې هغو د دې شي حمایت کړی دی چې دغه کار غلط شوی دی، موږ د هغو شکریا ادا کوو، خو اما هغه کسان چې هغو سکوت کړی دی، زه به دغه جمله وکم خپلو دوستانو خدمات کې، د تا مزمت سره ای وزیر اعظم، د تا مزمت سره ای حاکم وقت، کیدای شي تا ته فایده میلاو شي، خو لیکن هغه مور ته زړه نه د وړه زوی مینې کې وینې څکېږي، هغه دپاره څه فایده دی؟ هغه کسان چې هغه ته د ځوان زوی جنازه یې خیري، هغه دپاره څه فایده دی؟ هغه شیعه، هغه مسلمان، هغه مؤمن، هغه عبد خدا چې هغه د الله دپاره سجده لګوي، قرآن بای بسم الله نه سینې و ناس پورې قرآن ویي او الله ته سبحان ربی الاعلی ویي، دغه کاس ته به څه فایده میلویږي؟ تقاضا دی، ریکویسټ دی ما حکومت وقت نه چې مزمت سراسره
یو حل وکتلی شي. اولین حل دغه دی چې کفر فتوې یو مسلمان باندې بند کړلی شي، یو بنیادي سوچ وکړلی شي. د ما یو فو سره اور نه مړېږي. هغه ټایم کې به 5 لکه 8 لکه 10 روپۍ به ویر کم، خو لیکن دغه د مسئلې حل نه دی. د مو علماو دغه فیصله دی چې هر بیس باندې وي، هغه کوم لباس کې هم دی ته د کفر فتوا لګوي، د هغو خولې د بند کړلی شي، هغه د قانون په سر یې سره وي، هغه د بیل په سر یې سره وي، کومې سر یې سره هم وي، د دې مسئلې د بنیادي حل راوبستلی شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حزب الله هم الغالبون. کومه واقعه دلخراش واقعه پیښه شوله، زه به د یوه علامه دغې جملې سره د خپل دغو بیان ابتدا وکړم چې دنیا کې امن تعریف څه کوم دی، هغه یو څه دی. خو پاکستان کې مو امن تعریف داسې کوو چې کله یو وارې جنازې وچاتې شي، هغه نه بعد چې کله جنازې وچاتېږي دویم وارې دې منځ کې کومه وقفه دی، پاکستان تعریف کې دې ته د امن یایي. که چیرې دې منځ کې یوه ورځ وقفه وي، یا مو ویلی شو چې یوه ورځ امن دی پاکستان کې، که یوه هفته بعد د مکه وشي مو چې یوه هفته امن دی پاکستان کې، اما د دنیا امن د پاکستان امنه مختلف دی. دویمه خبره چې دغې د مکې سره وزیر اعظم و د ادارو منځه کوم تضاد راغلی دی، چې وزیر اعظم یایي چې دا کوم کسان چې د مکه شوي دي دې معلومات متحصل دي. نو انشاءالله چې مو وزیر اعظم نه دا درخواست کوو چې نظر و نظر په کار دغه بېنقابه شي، نه هغه کتلانه چې کوم سهلکار ورسره راغلل رکشې کې هغه ټولو کسانو لیدلي دي. په کار دی اصل منبع اصل کوم ځای نه راوځي، په کار دی هغه ځای ته په کار دی تا هغه شوی وي، په کار دی تا هغه ځای ته لاس رسېدلی وي. خو بیا تضاد د مو خپلو ادارو نه دی چې مو دې باندې فخر کوو چې د مو ادارې ټولې دنیا کې 5-4 نمبر باندې ګڼی شي، او هغوی دې واقع نه یایي چې نه دې مو ته اصلا معلومات نه و. آیا دا کیدای شي چې یوه داسې ادارې چې هغه دنیا کې هغوی ته امتیاز حاصل دی و هغه یوه داسې واقعه کېږي، یوه داسې د مکه کېږي چې هغه یې چې ما ته د دې څه معلومات نشته دي. خو زه دا یم چې ادارو والا کیدای شي دې خبرې پټه کړې وي، خو مو د وزیر اعظم خبرې تایید کوو چې زر نظر په کار دی کتلان د بېنقابه شي. او دې سره سره د مو کوم خپل ذمه دار کسان دي چې هغه علما دي، هغه مو بزرګان دي، هغه مو مشران دي، بار بار د مو ته دا یوه ټلۍ راکېږي د خطرې والا او بیدارۍ والا هم، چې کله د جعفر صادق علیه السلام یایي چې کله کوم قوم څه خوبیولی شي، کله هغه کې د شهید وینه تاله شي هغه بیدارېږي. نو مو د بار بار شهدا ویر کوو، بار بار د شهید وینه تلیږي. په کار دی دغه نه مو درس واخلو، مو اتفاق و اتحاد تنظیمونه هغه خپل په کار دی بلاتاک کېږدو، یوه پلیټفارم باندې جمع شو. هغه شیونه چې هغه ضروري دي، صرف مذمت، صرف درنه، صرف پریس کانفرنس سره دا نه کېږي. په کار دی چې دې ځای کې دا پام نه وکړو چې دا خبرې د څوک کوي، په کار دی هر یوه کس خبرې ورو چې دا د څه یایي، که د چا مشورې ښې وي، که چیرې ما باندې حقیق مشوره هم ښه وي، په کار دی مو بزرګان مشران دې باندې کینی چې دغه بار بار د مکې مو باندې کېږي. آیا حکومت او مو وینه اسانه نه وي شوي؟ آیا چې کومو سیاسي کوم کسان راپڅېدلي دي، آیا عمران خان کورسۍ خطرې کې نه وي شوي چې هغه دپاره دا د مکه شوي وي؟ د شیعه وینه په کار دوره ارزانه نه شي، چې هغه په کار نه دی چې هغه کله آرمي وغواړي چې خپل اقتدار بچاو دپاره شیعه باندې د مکه وکوي. که چیرې اقتدار وزیر اعظم کله خطرې کې شیعه نه وشي چې هغه وایي چې شیعو باندې د مکه وکوي، چې د خلکو توجه هغه طرف ته شي. په کار دی مو علما، د مو قیدین، د مو بزرګان په کار دی دې خبرې ته بیدار وي، د دغې خبرې د دغې د مکې په کار دی بھرپور مزاحمت وشي، ادارو نه پوښتنه وشي، حکومت نه پوښتنه وشي، په کار دی دا ورته وویلی شي چې کوم کسان که چیرې تاسې دغو کسانو حفاظت د مو مسجدو حفاظت نشوئ کولی، د مو جلوسو حفاظت نشوئ کولی، کله د مو جلوس باندې پتراو کېږي، کله د مو مسجد باندې د مکه کېږي، کله د مو حسیني باندې حمله کېږي، کله مو کفر فتوا لګېږي، کله مو ته دمکۍ راکوی شي. داسې ښه نه وي چې بیا دا قوم بیا یو حزب الله قوم جوړ شي. څنګه قرآن یایي تاسې وکړئ پیغمبر اسلام زمانه وکړئ کفارو بار بار په مدینې باندې حملې منصوبې جوړولې، خو چې کله پیغمبر بیا هغه ته مقاومت وکړو هغه کفار بیا نیست و نبود شول. که چیرې بیا د شیعه د تشیع د اهل بیتو منونکي، د حسین منونکي، د مولا منونکي که یارې میدان ته راغلل، حکومت بیا مو تاته ایسه ما ته پرېږده دا دهشتګردو بیا مو خپله سملولی شو، لکه څنګه مخکې دوم پاره چنار دفاع خپله کړي دی، تا ته مو ویلي دي تا دفاع مو کړي دی، ته ما ساتلی، مو خپل ځان ساتلی دی، آینده مو دا کار کولی شو. خو بیا ته وایه که نه ما ته چې زه د تا دفاع نشم کولی. ته صرف آیا په پېښور کې 3 مسجدو کې جمعې لمونځ کېږي،
دوره ستر شهر کې ته یو مسجد باندې دوه پولیس والا ودروي چې هغه پولیس باندې سره داسې هیڅ سکیورټي هغه سره نشته دی چې هغه راځي هغه نه توپاک خلي هغه سره نوځي فایر کوي دمکا کوي آیا دغه سکیورټي معتبر کوي دریمه خبره ما میډیا والا نه دی میډیا والا کوم کسان چې کله هغه پولیس والا دا کسان چې هغه دروازې باندې حفاظت باندې دو المنزو والا پر ویلولو حفاظت کولو هغه ته شهید لیکي آیا کسان چې خدا ته سجده په سر باندې یا سجده حالت کې وو المنزه حالت کې وو هغه ته شهید نه لیکي په کار دغه میډیا والا دی جواب ورته کی څه وجه دی چې آیا د شهید نه دي شوي آیا کسان چې پولیس والا دغه شهیدان شوي دي نو زه اخر کې یاري بیا وزیر اعظم وزیر داخله چې بار بار یې چې نه دغې خبرې ته هوا مه ورکوئ دې ته د انډیا طرفه اشاره دی که چیرې دې خبرې ته هوا نه ورکوي زر و نظر د کتلان بې نقابه که چې دا خبره ختم شي و آینده په کار بیا څوک داسې جرأت ونه کړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته